چې څنګه درزو شو نبیل به ما سره و بس ما را منډه که एकदम ما دته وې مې نبیله صرف دونه आवाज مې دته ورکو چې مې نبیله ور را واړوه دلته چا وې گاډي درز شو چا وې څه خو ما را منډه که دې خلک راغونډ شو چې زه څنګه په دې مین ګیټ رالم چې ما وکتل نو دغه ځای مخامخ لاشونه پراته وو زه چې سیده ورغلم ګیر چاپېر لاشونه و بیا چې ما خاص دروازه کې ما وکته څومره کسان صحیح کړه تقریبا کم سے کم واته کسان خو په موقع لاشونه یو ځای بل ځای پراته وو مولانا صاحب او یو بل مشر ورسره و چې د مولانا صاحب په غوپې باندې پروت و یو ساه یې واخېسته ما دې ته چغې کې مې هله ګاډې راولي په خپلو لاسو مې اوچت کړو ما سره څادر و هغه مې پرې واچولو دلته کې بیا ما ډېرې چغې والې څو خواته نه راتله بیا اخیر یو الټو ګاډې رالو په هغې کې مې واچو اوس د جمعې په مونځ کې حامد الحق صاحب لا خودکش ورغاړه وته په دروازه کې خاندان د هغه طالبان نن بایګان څلور پنځه تنه هغه شهیدان شو وجود یې پرزې دی نن په دغه وخت باندې موږ د ټولو پارټو د نوښار د امن او د سلامتۍ دپاره یوه ګرین جرګه راغوښتې وه چې هغه نن په نوښار کې 3 بجې کېدونکې وه چې د نوښار امن به په کومه طریقه باندې بحالېږي د جومات مخې له په نوښار کې ولاړو غونډو چې په دې کې سوال ځواب راله چې په دارالعلوم حقانیه کې زما په دیوبند ثاني کې زما د اسلافو قدمونه چې په کوم ځای کې پراته دي چې د کوم ځای د دنیا ګوټ ګوټ ته د دین شمع خورېږي د دین رڼا خورېږي هغه ظالمانو دلته په هغوی باندې دماکه وکړه بچیانو را یو ځای کېږئ ما حالات ټیک نه دي ګورې په دې شي باندې ځان پوه کړې بیا دله چغې وایو چې دننه مه ځئ دلته څه نشته د انتظامي